موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به د هغه د خزانو کنجیانې بار کېدې نو موسی علیہ السلام چې ورته ووی چې زکات ورکا څومره ورکړه دومره هغه چې زکات راټول کړو هغه څه لوی ډېری جوړ شو چې ډېری جوړ شو دې باندې خو خدای راستي که زما اړه وشي دومره مال خو زه نشم موسی علیہ السلام ته ووی چې زه پکې نه او خلق را جمع کړو میټینګ یې وکړ چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځئ چې څه داسې کار ورته پیدا کړو چې بس خلق ترې نه ټول منحرف شي او مونږ هم ترې خلاص شو ویسے الزام پہ لگو سعید پہ لگو نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر افاسی او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي پتا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه تا ورله چې ورله پکې کېناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دا راپاسېده چې راپاسېده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله د شان ته ګوره راپاسېده په څه نیت او خولې نه یې وځي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله اے قوم واوری اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده یې کړی وه چې ته به په موسی علیہ السلام دا الزام لګې زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت را پاسېدم چې په الزام ولګوم مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده یې کړی وه چې ته به په موسی علیہ السلام دا الزام لګې زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت را پاسېدم چې په الزام ولګوم پوی هم نشم او ایمان مې پرې راوړ الله اکبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام خو ډېر لوی جلالي شان ډېر خپه شو اسمان ته وکتل الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږلو ورته وویل چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کې موسی علیہ السلام ځمکې ته وویل چې یا ارض خذي ونیسه
زمکه تر دې ګیټو ګیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. هغه ورځ یاده کړئ چې دریاب مې درته څیرې کړ، تاسو مې بچ کړئ او فرعون مې سره د قومه پکې غرق کړ او وانتم تنظرون، تاسو ورته کته، تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون راونیو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانېږم ستا خدای منم که بچ مې کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې ګیر شوې اوس یې سم نه کېږي. 400 کاله وشو چې ستا اصلاح نه کېده، 400 کاله اوس یې سم نه کېږي. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون ځمکې راغی، بیا یې ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو یې راغی، بیا یې ورته وی خوځي تر دې ملا د مرای مرای پورې راغی چې تر مرای لاندې لاړو. ورته لو موسی دولت دپاره دې مړ کړم چې مال مې تا ته پاتې شي. هغه ویل نه، ورشئ د ده ټولې خزانې راوړئ. سړي لاړو تمامې خزانې راوړې او دته یې په سر کېښود. چې کېښوي بیا یې ورته ځمکې ته وي چې خوځي، ځمکې سره د خزانو جذب کړو، تر ننه پورې قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده. او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ورسره ډکو لاړو نیست و نابود شو، سره د مال تباه و برباد شو.